أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سورة البقرة مدنی سورة پدې کې څلور حصے وي. دویمه حصہ کې مونږ روانو چې پاغې کې بیان د پیغمبرۍ د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیانېدو او پاغې کې 9 اعتراضونه او داغې جوابونه وشو. په اخره کې الله تعالی د دغه ټولو اعتراضونو د جوابونو د وضاحت نه وروستو زورنه ورکړه هغه خلکو ته چې هغې د الله تعالی د کتاب نه واضحه مسلې پټوي د خپل لالچ دپاره، او بیا الله تعالی هغه مسله بیانه کړه چې د کمې مسلې وضاحت خلکو ته پکارو. په هغې باندې د دلایلو ضرورت و. 10 خبرې الله تعالی په دلایلو په دلیل کې بیان کړي. ان فی خلق السماوات والارض. خو د هغې نه باوجود ځینې خلک داسې وو چې من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، بیا هم د ځان دپاره څه حصهداران د الله تعالی سره جوړ کړي وو چې د هغو سره به داسې مینه کوله لکه څنګه مینه چې د الله تعالی سره په کار وه. الله تعالی فرمایي چې د دیو د دنیا دا دوستی او دا تعلقات او دا مینه محبت دا به د قیامت په ورځ باندې ختم شي، او دغه رشتې د محبت دا به په بایکاټ باندې بدل شي. اذ تبرأ الذین، یاد کا هغه وخت کله چې به بیزاره شي هغه کسان اتبعو چې د هغو تابعداري کړی شوې ده، من الذین بیزاره بشي د هغه خلکو نه اتبعو چې هغه یې تابعداري کړې ده، ورأوا العذاب او وی بني دی عذاب لرا، وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي بهم په منځ د دی کې الاسباب رشتې او تعلقات د مینې محبت. په دنیا کې چې سوچ وکړي د ډیرو شیونو عبادت شوی دی. زما د خپل سوچ او د خپل ناقصې مطالعې مطابق تقریبا 12 شیونه داسې دي چې د هغې په دنیا کې عبادتونه شوي دي، او دا ټول د قیامت په ورځ باندې د خپلو معبودانو نه به د خپلو عابدینو نه چې چا عبادت کړی دی د هغو نه به بیزاري اعلان وکړي او د بایکاټ اعلان به ترې وکړي. مختصر دغه شیونه ذکر کوو. قرآن کریم کې بیا کم ځای کې الله تعالی د هغو بایکاټ ذکر کړی دی چې چا د هغو عبادت کړی دی قیامت کې به هغې دی ته ووایي چې زموږ ستاسو سره بایکاټ. یو د بوتانو عبادت شوی دی او دا واضحه او ظاهره خبره ده. قرآن کریم کې بار بار الله تعالی ذکر کړی ده. لکه تاسو راواړوئ سورة الانعام 9 سپاره صفحه نمبر 124 او آیات نمبر 74. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. او یاد کا هغه وخت کله چې فرمایل حضرت ابراهیم لأبیه خپل پلار ته چې آزر دی أتتخذ أصناما آلهة، آیا نیسې ته بوتانو را آلهةً خدایان، آیا ته خدایان چې دی نو بوتان خدایان جوړې. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقینا زینه متا لره او قوم ستا لره په ګمراهۍ ښکاره کې. دا یو قسم شو. دغه رنګې عبادت په دنیا کې د نور او د سپوږمۍ هم شوی دی. لکه تاسو راواړوئ سورة النمل 19 سپاره او دا صفحه نمبر 342 او آیات نمبر 24.
د هدهد بیان دی د ملا چرګک. هغه حضرت سلیمان علیه السلام خواته رالی و، کارګزاري ورته وری. وجدتها وقومها، ما وموندله دغه زنانه بلقیس و قومها او قوم د هغې یسجدون للشمس چې هغو یسجدون سجده کوله للشمس ورته من دون الله سوا د الله تعالی نه. دا د نور عبادت چې دی نو هغه شوی دی. دغه رنګې ټیم په ټیم باندې د پیغمبرانو عبادتونه شوي دي. لکه 10مه سپاره کې د هغو تذکره الله تعالی ذکر کړې ده. لکه د هغې نه نمونه د نمونې په طور باندې حضرت عیسی او حضرت عزیر 173 صفحه ده، آیت نمبر 30. وقالت اليهود عزیر ابن الله، او وای یهود حضرت عزیر زوی د الله تعالی دی. وقالت النصارى، او وای عیسایان المسیح ابن الله، حضرت عیسی زوی د الله تعالی دی. نعوذ بالله. علماء کرام فرمایي د دې دواړو عبادت ولی شوی. حضرت عیسی علیه السلام خو چونکې معجزات سیوا د هغې د وجې نه، او د حضرت عزیر علیه السلام په باره کې فرمایي چې دا د حضرت موسی علیه السلام د دین خورونکی پیغمبر و. د ده مستقل شریعت نه و، خو د ده په زمانه کې یهودو د تورات چې څومره نسخې وې د څه وجې نه هغه چې دی نو وسوځولې، په ضد او په عناد کې رالل. دی حضرت عزیر دغه تورات د نوي سر نه چې کم دی نو په جدا انداز کې هغه چې دی نو ولیکو، خو احکام ټول هغه زاړه احکامو چې څنګه په هغې کې هغسې چې دی نو حضرت عزیر علیه السلام ولیکل، او چې څنګه په هغې کې الفاظو هغسې الفاظو باندې چې دی نو ولیکو. نو یهود د ده دې قابلیت ته چې دی نو حیران او پریشان شو، او د هغې د وجې نه د ده سره محبت پیدا شو. هغه محبت کې یوه ډله داسې راله چې هغو دا د الله تعالی د زویوالي مرتبې ته چې دی نو ورسو. د دې وجې نه هغو ده ته چې دی نو د الله تعالی زوی ویلو، او بیا د ده مستقل چې کم دی نو عبادت به کوو. نن سبا چې کم دی نو یهود د دې خبرې، نن سبا دور چې کم یهود دي هغې دا نه مني. هغې وایي چې موږ باندې قرآن کریم دا الزام لګولی دی چې موږ حضرت عزیر ته د الله تعالی زوی ویلی دی، خو دا خبره د هغو چې کم دی نو دروغ دی. او دا هغې چې دی نو هسې په دې باندې قرآن کریم باندې تهمت لګوي چېرې قرآن کریم کې بېځایه خبرې هم شته دی یا بېځایه الزامات هم شته دی. دا خبره غلطه ځکه ده چې اگر چې دی په وسنو چې څومره قومونه دي د یهودو یا د هغو چې څومره فرقې دي، په هغو کې یوه فرقه وسه داسې نشته دی چې هغې باقاعده حضرت عزیر ته د الله تعالی زوی وي. خو د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قرآن کریم دغه آیت چې دی نو موجود، او د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یهودو لوی لوی مولان چې دی نو هغه موجود، او د یهودو د قرآن کریم سه انتهایی چې دی نو بغض او نفرت، او د دې وجې نه خو به کمزوري مسلمانان چې هغې به نوي نوي مسلمانان شوي د هغو په زړه کې قرآن کریم داسې ښکاره کول چې دا چې دی نو یو قسم له دروغ دی یا دا د ځان نه چې دی نو جوړ کړی شوی دی، هغو به ډېر چل ول کو. د ورځې په اول سر کې به په دې باندې ایمان ښکاره کو خپل، او بیا به مازدیګر کې کفر کو، او هغو ته به ویلې چېره موږ چې دی نو اهل کتاب یو، په کتاب باندې پوهېږو، موږ دا کتاب چې دی نو وکتلو، خو دا موږ ته چې دی نو ښه ښکاره نه شو، ځکه موږ د دې نه واپس رجوع وکړل او دا هم پرېښود. خو په هغه زمانه کې یو یهودي عالم هغه چېرته په قرآن کریم باندې دا الزام نه دی لګولی چېرې دا قرآن کریم په موږ باندې دروغ وایي چې تاسو حضرت عزیر ته د الله تعالی زوی وو. دا اعتراض هغو نه دی کړی، ځکه د هغو یقین چې موږ کې داسې ډلې شته دی چې هغې حضرت عزیر ته د الله تعالی زوی وایي. نو دا اوس د دې لپاره دا ضروري نه ده چې هغه ډله دې اوس هم پاتې شي. الغاریه دا په یهودو کې یوه فرقه وه، هغو به مستقل په غارونو کې چې کم دی نو ژوند کولو، او غار په عربۍ کې هم چې دی نو ته غار ویلی کېږي، او هلته به یې چې کم دی نو رهبانیت کو. هغه فرقه اوس چې دی نو هغه ختمه ده، او اوس د هغې څه وجود نشته دی. نو دې خو دا مطلب نه شو چې په یهودو کې داسې الغاریه ډله د سره تېره شوې نه، داسې نورې ډلې هم په هغو کې دي چې اوس یې نام و نشان نشته. به هر حال خبره بل طرف ته لاړه. حضرت عزیر علیه السلام د هغه عبادت شوی، د حضرت عیسی علیه السلام عبادت شوی.
دغه رنګې د فرشتو عبادتونه چې کوم دی نو هغه شوي دي. مشرکینو به فرشتو ته چې کوم دی نو بنات الله ویل، وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا، او دا به ویل چې دا د الله تعالی نونه دي. هغو باندې الله تعالی رد کړی دی، اصطفى البنات علی البنین. دا څنګه شوله چې تاسو په خپله د ځان دپاره هلکان خوښوئ او په الله باندې الزام لګوئ چې هغه ځان دپاره نونه خوښې کړي. دغه رنګې عبدالماجد دریابادي صاحب په تفسیر ماجدي کې د دغه ان فی خلق السماوات د آیات د لاندې لیکلي چې په هندوستان کې اول چې کله ریلګاړی رالی نو ډیرو خلکو چې کوم دی نو د ریلګاړي به عبادت کو. دا د یهود ته وهم فرست قوم دی. هغوی چې کوم دی نو د دغه ریلګاړي عبادت به کو. بیا څه وخت پس چې کوم دی نو انجنې چې را پیدا شوې د دې انجنو بیا چې کوم دی نو عبادت کو. دا خو یو قسم له د لطیفې په طور باندې هغو ویلی دي. دغه رنګې د غوا عبادت چې کوم دی نو شوی دی سورت طه کې د هغې تذکره ده. د حضرت موسی علیه السلام د قوم نه سامري چې کوم دی نو هغه د قوم دپاره چې نو سخی جوړ کو، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، او د هغې دپاره چې کوم دی نو خلک په سجده باندې هغې ته وغورځول. او بیا حضرت موسی علیه السلام چې د هغې کوم حشر کړی هغه بیا وروسته وایو. دغه رنګې د نیکانو اولیاو عبادتونه شوي دي، لکه حضرت مریم علیه السلام د هغې عبادت شوی دی. قرآن کریم کې د هغو تذکره الله تعالی صورت مایدې په آخره کې کړې ده چې قیامت کې به الله تعالی حضرت عیسی ته ووایي اانت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله. او د عیسایانو درې ډلې دي، دوه ډلې دي چې په هغې کې نستوریه، درې ډلې دي، یعقوبیه، نستوریه، ملکانیه. بیا د هغو ځان له چې کوم دی نو عقیدې دي. څوک چې دی نو دا وایي چې حضرت عیسی او حضرت مریم او الله تعالی دا درې واړه چې یو ځای شو د دې نه خدای جوړ شو. څوک وایي چې نعوذ بالله حضرت جبریل او حضرت عیسی او حضرت مریم الله تعالی تی بالکل ویستو. نو الله تعالی په هغو باندې مرد کړی دی، انتهو خیرا لکم لا تقولوا ثلاثه. دا مه وایئ چې الهتنا ثلاثه، زمونږ خدایان چې دی نو درې دي. او د دې نه علاوه ټیم په ټیم باندې د جناتو عبادت هم شوی دی، لکه صورت جن تاسو راواړوئ په هغې کې د جناتو د خولې دا خبره صفحه نمبر 519 او آیات نمبر دی 4. دغه رنګې 5 وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، او یقینا و قمقل زمونږه چې په الله تعالی باندې به ګډې وډې خبرې تړلې، ویل به په الله تعالی باندې زیتی خبرې. شطط زیتی ته ویل کېږي. وانا ظننا، او یقینا زمونږ دا ګمانو، ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، دا چې وبنوای انسانان او پیریان په الله تعالی باندې دروغ، دا زمونږ ګمانو، خو داسې نه ده. وانه کان رجال من الانس، او یقینا و ځنې سړي د انسانانو نه یعوذونه چې پناه به حاصلوله برجال من الجن، په ځنې سړو د جناتو سره. نو ګوره د الله تعالی پناه حاصلول، موږ وایو اعوذ بالله، نو دا موږ د الله تعالی پناه حاصلو. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين قل اعوذ برب الفلق واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. دا د الله تعالی پناه حاصلول دا مستقل او عبادت دی، ځکه دعا ده. او دعا حدیث مبارک کې راځي الدعاء مخ العباده. نو دا او د انبیاء کرامو عبادت هم شوی، د فرشتو عبادت، د جناتو عبادت، او دغه رنګې د نیکانو صالحینو عبادت. لکه یو آیات تاسو په دې باندې راواړوئ، بیا د دې هغه خلاصه ذکر کوو. سورت نوح صفحه نمبر 518 او آیات نمبر دی 23. په هغې کې الله تعالی فرمایي د حضرت نوح علیه السلام او د تبلیغ کارګزاري. هغه فرمایي وقالوا لا تذرن آلهتکم. حضرت نوح قوم ته چې دی نو دعوت وچلو، بیا واپس چې دی نو الله تعالی ته خپله پوره کارګزاري بیانه کړې ده، او هغه کارګزاري د هغه الله تعالی قرآن کریم کې راوړي. وقالوا او ویلې دی قوم زما لا تذرن، مه پرېږدئ تاسو آلهتکم معبودان خپل، ولا تذرن او مه پرېږدئ تاسو ودن ود، ولا سواعا او نسواع، ولا یغوث او یغوث، ویعوق او یعوق، ونصرا او نصر. دا 5 معبودان داغو.
او امام بخاری سے فرمای چې اسماء رجال صالحین من قوم نوح، دا د حضرت نوح د قوم نه چې کم دینو د نیکانو خلقو نمونه دي. او پاغو کې اول چې کم دینو د بوتانو تصور نو، اول دا نیکان خلک چې کله وفات شو نو دا غو سره د دیو ډیر زیات چې دینو مینه محبت، دا غي نورستو شیطان چې دینو دیو ته وسوسه واچولې او دغه خلک تیریدل حتی دا چې داغون وسی کړ وسی را پیدا شو نو د دینه باقاعده بوتان جوړ کړ. دغه رنګي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لات او منات او عزا او هبل د دې په باقاعده عبادت کېدو، دا د ستش بوتان نو بلکې دا مخ کې چې کم دینو ان لات کان رجلا صالحا یلت السویق للحجاج، چې دا لات چې کم دینو دا یو نیک سړیو حاجیانو د پاره به چې کم دینو د ستوان تیارول او هغه په خوړل. خداغه نیکی خلکو ته چې کم دینو مخې ته داغه سه عقیدت او احترام ولا معامله، حتی دا چې هغه دې حتی ورسو چې داغه مخې ته به چې کم دینو سجدي کول. نو د مختلفو شیونو چې کم دینو دغه رنګي عبادتونه شوي دي. دغه رنګي د اور عبادت چې دینو شوي دي، مجوسو هغه به د اور عبادت کولو آتش پرست چې وته وای. او په مختلفو زمانو کې مختلف قسمه معبودان شو. وس دغه چې کم معبودان لکه نور شو، د دې خو حالت الله تعالی په دنیا کې ذکر کړی دی چې هغه به دغه حالت به څنګه کیږي. نو آخرت کې خدای سره وجود نشته دی. لکه عامه سپاره 533 صفحه سوره تکویر کې الله تعالی فرمایي اذا الشمس كورت، کله چې با نور کوورت راتاو کړی شي، کوورت نور به چې دی نو راتاو کړی شي، لکه څنګه چې د پټکی ولی دغه رنګي به دا نور الله تعالی چې کم دی نو وغځي او داسې به راتاو کې لکه څنګه چې پیړه د روټۍ هغه داسې راتاوي، داسې به راتاو کړی شي. او ځینې علما کرام فرمایي دا به الله تعالی چې کم دی نو دریاب ته راواچي دنیا ته. او دا دواړه خبرې په خپل ځای باندې چې دی نو صحیح دي. اول به راتاو کړی شي، بیا به د دنیا دریاب ته چې دی نو راوغورځولی شي او بیا به دا ټول دریابونه جوش واخلي او دا به چې کم دی نو ورشي. او د دې په باره کې بیا علما کرام فرمایي ځان له تفصیل دی چې د دې ځینې به چې کم دی نو بیا د جهنم نمونه جوړېږي. نو د هغې حالت چې کم دی نو دا دی اذا الشمس كورت، چې هغه په دنیا کې چې دی نو تباه شي. نو د هغې نه چې کم دی نو د هغې عبادت کول، د هغې نه چې کم دی نو خدای جوړول، دا قمقلتوب. دغه رنګې پاتې شو بوتان. نو د هغې حالت تاسو په دنیا کې وګورئ چې حضرت ابراهیم د هغه څه حالت کړی. 18 سپاره سورة الانبیاء کې په سورة انبیاء صفحه نمبر 295 او آیات نمبر دے 58 فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون. فجعلهم پس وګرځول دی ابراهیم علیه السلام دغه بوتان جذاذا ټوکړي ټوکړي الا كبيرا لهم مگر مشر د دی هغه ټول چې کم دینو ټوکړي ټوکړي کړل. ویسا شیخ صاحب فرمایل چې دا خلک لاړل د اختر مناولو د پاره میلې ته، خپل خوراکونه چې کم دینو د دې بوتانو مخې ته ایښي نو چې راغلل نو په دربار کې چې کم دینو دماکه شوی و، هر څه بوتان چې کم دینو مات پراته و. هغه وخت کې دماکې زیاتې وي. نو ویسا شیخ صاحب بدا فرمایل چې دماکه شوی و، صرف یو بوت چې کم دینو بچ شوی و چې هغه د هغو مشر و. نو که دا د دیو چې دینو دا څنګه چې کم دینو معبود کېدلی شي چې هغه د ځان دفاع نشي کولی، نو دا خو چې دینو او د دیو په آخرت کې بس حشر او څه مقامي دقه صورت دی. په هغې کې الله تعالی فرمایي 298 صفحه ده او آیات هم دی 98 انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، یقینا تاسو هغه څه چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله تعالی نه حصب جهنم خشاک د جهنم دی، انتم لها واردون تاسو به هغې ته راتلونکي وئ، هغه جهنم ته به تاسو راتلونکي وئ. نو خشاک د جهنم شو. الله تعالی به دغه ګټې چې د کومو ګټو عبادت شوی دی دا به الله تعالی د دغه عبادت کوونکو د رسوا کولو شرمنده کولو دپاره په خپله چې کم دی نو دغه اور ته ورواچوي، هغه به پرې شرمنده کوي. نو خدا هغه بوتان چې د هغې بندګي شوې داسې نه چې د پیغمبران هم پکې راولي، نه، کوم چې په خپلې بندګۍ باندې راضي وو هغو چې دی نو دلته تې مراد دی. نو د هغې حالت هم دغه شو. او اور چې کم دی نو د هغې خو خپل دغه حالت دی چې هغه به سبب د عذابي، هغه به سبب د عذابي او هغې ته به چې کم دی نو د الله تعالی سره چا شرک کړی دی هغه به هغې ته ځي. نو هغه څنګه ځای د پناه جوړېږي، څنګه چې دی نو هغه معبود جوړېدلی شي.
دا معبود نشي جوړېدی. غوا چې کوم دی نو غوا غویي دا د بندګۍ لایق نه دی. د هغې حشر ته وګوره، سورت مریم سورت طه، دغه د سامري خیسه چې کوم دی نو حضرت موسی علیه السلام څنګه چل کړو. صفحه نمبر 288 او آیات نمبر دی 97. حضرت موسی چې کله واپس راغی تور نه چې ویل د خلک گمراه شوي دي، هارون علیه السلام ته غوسه شو او هغه ته ویل چې دا تا لیدل چې دا گمراه کیږي نو ولې دې نه منع کول. خو به هر حال د هغو په منځ کې چې کومې خبرې شوي مختصر ده چې سامري ته چې دی نو حضرت موسی علیه السلام وفرمایل قال فاذهب، ویلې حضرت موسی ځه فإن لک فی الحیات، یقینا ستا دپاره به په ژوند کې ان تقول دا چې ته به ویې لا مساس مه راوړئ ما ته لاس، وإن لک موعدا لن تخلفه، او یقینا ستا دپاره یو وخت د وعدې دی چې هرګز به ستا سره د هغې نه خلاف ورزي ونه کړی شي. وعده مقرره ده. وانظر الى الهک الذي ظلت علیه عاکفا، وګوره خپل معبود ته چې ته په هغه باندې ناست وې، ته هغه ته چې دی نو من جوور وې او ناست وې. لنحرقنه، خامخا ضرور به ضرور به وسوځو موږ دی لره. ثم لننسفنه فی الیم نسفا، بیا به والوځو موږ یې د هغه لره په دریاب کې نسفن په الوځولو سره. نو دا څنګه معبود جوړېدلی شي چې هغې حالت چې کوم دی نو دغه حد ته ورسېدو. بهرحال دا ټول چې کوم دی نو د بندګۍ قابل او لایق نه دي. پاتې شو صرف چې کوم دی نو یو څو قسمه معبود دا چې د چا عبادت شوی دی، نیکان اولیاء، دغه رنګې پیغمبران، دغه رنګې جنات او دغه رنګې فرشتې. د هغو حالت ته وګوره چې هغوی به په قیامت کې د خپلو عابدینو ته څه وایي. لکه فرشتو حالت چې کوم دی نو هغه فرشتو حالت تاسو راواړوئ. سورت سبا 22 سپاره صفحه نمبر 391 او آیت نمبر دی 40 او 41. 391 40 او 41. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ويوم يحشرهم، او په هغه ورځ باندې چې راجمع به کړي الله تعالی دی لره جمیعا ټول، دا ټول به چې دی نو الله تعالی راجمع کړي. ثم يقول للملائكة، بیا به ووایي الله تعالی فرشتو ته اهؤلاء، آیا دا خلق ایاکم خاص تاسو کانو یعبدون، خاص تاسو به عبادت کولو، دی خلکو بس تاسو عبادت کولو. نو دی به ووایي قالو سبحانک، او به وایي دی پاکي د الله تعالی را. شیخ غلام الله خان صاحب د دې سبحانک معنا بیانوي. سبحانک، توبه توبه، د دې خبرې نه توبه چې موږ د معبودان شو. انت ولینا من دونهم، یا الله ته زمونږ معاونی زمونږ مددګار د دې نه علاوه. بل کانوا یعبدون الجن، بلکې دی به عبادت کولو د جناتو د پیریانو. اکثرهم بهم مؤمنون. وګوره قیامت کې فرشتي خو به بایکاټ وکړي. اوس د جناتو حالت راواړوئ. سورت احقاف 26 سپاره اولنۍ پاڼه صفحه نمبر 453 او آیات نمبر دی چې 5 او 6. ومن اضل ممن يدعو، سورة الاحقاف. ومن اضل، او څوک دی ډېر غټ ګمراه، ممن دغه چانه يدعو چې راغواړي من دون الله سوا د الله تعالی نه، من هغه چا لره لا يستجیب له الى یوم القیامه، چې دعا نشي قبلولی د هغه دپاره د قیامت د ورځې پورې. وهم عن دعائهم غافلون، او دی د بلنې د هغه نه غافله دي. امام عماد الدین ابن کثیر صاحب دلته فرمایي چې دا آیت د جناتو په باره کې دی. او بیا فرمایي واذا حشر الناس، او کله چې راجمع کړی شي خلک کانو لهم اعداء، نو شي به هغوی د دی دپاره دشمنان. دغه جنات به تې بایکاټ وکړي چې تاسو زمونږ چې کوم دی نو عبادت او بندګي نه ده کړې. نو د جناتو خبر هم چې دی نو ختمه شوله. باقی پاتې شو فرشتوم ته بایکاټ وکړو، جناتم بایکاټ وکړو. پاتې شو پیغمبران د هغو حالت واورئ. سورت انعام، سورت مائده آخري آیتونه دي. اومه سپاره ده صفحه نمبر 115 او آیات نمبر دی 116. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شیخ عنایت الله شاه صاحب بخاری د گجرات هغه د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي، بلکې په درس کې به ویل چې د الله تعالی دربار به چې کوم دی نو لګېدلی د آدم نه واله د
آخري انسان پورې علیه الصلاۃ والسلام د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه والا د آخري انسان پورې ټول به چې کوم دین ولاړي او الله تعالی به حضرت عیسی چې دین راولي مخې ته به ودري او هغه ته به وایي وإذ قال الله او یاد کې هغه وخت کله چې او به فرمایي الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اانت قلت آیتا ویلی للناس خلقو ته اتخذوني ونیسی تاسو ما لرا و امی او زما مور الهین من دون الله دو معبودان سوا د الله تعالی نه نو هغه به وایي قال سبحانک او به وایي هغه توبه ما یکون لی ان اقولا نشته زما د پاره دا اختیار چې ویم زه ما هغه څه لیس لی بحق چې ندی ما لره چې نشته ما لره د هغې څه اختیار او څه حق زه چې کوم دی نو دا خبره به زه کومه لس جواب حضرت عیسی د دې خبرې په جواب کې ذکر کوي حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام او به هر حال حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام بم بایکاټ وکړي نو پاتې شو صرف چې کوم دی نو عام اولیاء نو د عام اولیاء په باره کې چې کوم دی نو دوه آیاتونه دي یو آیات چې کوم دی نو برواړو په هغې باندې به اکتفا وکړو سورت یونس 191 صفحه ده آیات نمبر دی 28 ویوم نحشرهم جمیعا ویوم په غرض باندې نحشرهم چې راجمع به کړو موږ دی لره جمیعا ټول ثم نقول بیا به ووایو موږ للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی مکانکم ودرېږئ تاسو په خپل ځای باندې و شرکاؤکم او ستاسو معبودان هغوی به راشي او دا به چې کوم دی نو جدا جدا کړه شي فزیلنا بینهم جدایي به راولو موږ په منځ د دې کې او په منځ د معبودانو د هغو کې نو د هغو چې کوم معبودان دي چې کوم د الله تعالی سره حصه داران جوړ کړي دي هغوی به څه وایي وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون او به وایي هغه حصه داران د هغوی ما کنتم نه وی تاسو ایانا موږ لره تعبدون عبادت کوونکي تاسو چې دی نو زموږ د سره عبادت کړی نه دی دا نیکان اولیاء دي ځکه خو هغوی به وایي فکفا بالله شهیدا کافي دی الله تعالی گواه زمونږ په منځ کې و بینکم او په منځ تاسو کې ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقینا و منګه د بندګۍ ستاسو نه غافله د دې آیت نه علماء کرام فرمایي چې مړي نه اوري ولې نیکان اولیاء خلق دي د هغو بندګي شوې ده دا خو هغه معبودان ما تاسو ته ویل چې کوم د نبی علیه صلات وسلام د زمانې پورې د نبی علیه صلات وسلام د زمانې نه وروستو چې څومره عبادت شوی دی خصوصا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت حسن او حسین د عبدالقادر جیلانی صاحب او دغه رنګې نور چې معین الدین اجمیری یا نور چې څومره نیکان تیر شوي دي د هغو داتا دربار والا د دې ټولو عبادت کیږي بندګي کیږي دا ټول به په قیامت کې وایي ان کنا عن عبادتکم لغافلین او دا چې د خلکو په هغو پسې کم امیدونه تړلي دي قیامت په ورځ به هغوی چې کوم دی نو بایکاټ د هغو نه کوي او دا د هغو د بایکاټ آیت دی چې الله تعالی دلته ذکر کړی اذ تبرأ الذین یاد کې هغه وخت کله چې به بایکاټ وکړي هغه کسان اتبعو چې تابعداري کړې شوې ده من الذین دغه کسانو نه به بایکاټ وکړي اتبعو چې هغې تابعداري کړې ده ورأوا العذاب او وی بني د عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي په من د دې کې رشتې د محبت تفسیر او وسید کې چې کوم دی نو په دې آیت باندې عالم لیکلی دی الاسباب په عربی کې چې نو سبب دا ویل کېږي رسۍ ته او ویل په دې کې الله تعالی د دې مشرک سړي تشبیه ورکړی ده د هغه کس سره چې کم کس کجوري ته خیږي او اواره کجوري او د هغې په سر کې چې کوم دی نو کجوري نو دا ډیر کوشش وکړي په ډیر زیات محنت باندې چې زه به دې کجوري ته ورسېږم او هلته نه به زه چې کوم دی نو میوې راوشو کومه خو چې دا کله هغې ته ورنږدې شي نو د هغه ځای نه راخلاص شي او ښکته راوغورځېږي او مړ شي وایي دا مثال د هغه کس دی چې چا په دنیا کې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کړی په دې ګمان چې زه به نعمتونو د جنت ته رسېږم او دی به مې رسوي او د دې عبادت به مې رسوي خو چې دا کله په قیامت کې چې کوم دی نو حاضر شي نو دغه د معبود به ده ته ووایي چې زمړه تا د چا عبادت کړی دی زما ستا سه بایکاټ ستا ځان لا او زما ځان لا وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي په منځ د دې کې رشتې د محبت وقال الذين اتبعوا نو دغلته به دا خلک وایي چې چا یې تابعداري کړې ده په دنیا کې او د چا په نوم باندې نظرونه ورکړي دي او د چا په نوم باندې چې کوم دی نو هغه د قبرونو بندګي کړې ده د عبدالقادر جیلانی بندګي کړې ده او د بل چا چې څومره دي د هغو بندګي کړې ده
نو دا عابدین به ووایي ځکه دیو به پې ډېرې خرچې کړي په دغه مولانو باندې چې کم دی ګمراه کړي دي نو دی به ووایي وقال الذین اتبعوا ارمان به وکړي او به وایي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرتن کاش چې وی زمونږ دپاره کرتن دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم پس منګه به بایکاټ کړی وی د دی سره کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دی بایکاټ وکړو زمونږ سره موږ چې دنیا ته تللی وی بیا که دی زمونږ نه مالونه غوښتلی موږ به ورته ویل چې نه تاسو له چې کوم دی نو موږ خپل مالونه نه درکوو خو دا دی چې کوم دی نو دروغ وی الله تعالی فرمایي که دنیا ته دی لاړ شي بیا به دی چې کوم دی نو په دغه شرک کې اختی لکه صورت انعام کې د دیو حالت الله تعالی ذکر کړی 119 صفحه ده صفحه آیت نمبر 27 ولو ترى اذ وقفوا او یا او څه ناشنا حالت به کله چې به ودرولې شي دی علی النار په اور باندې فقالوا پسو به وای دی یا لیتنا نردو کاش چې موږ واپس دنیا ته ولېږلی شو ولا نکذبه او موږ به د دروغو نسبت ونکو بآیات ربنا آیتونو د رب زموږ ته ونکونه من المؤمنین او شو به موږ د مؤمنانو نه الله تعالی فرمایي بل بدا لهم بلکې ښکاره شو دی ته ما هغه څه کانو یخفونه من قبل چې دی به پټول مخکې د دې نه ولو ردو او بالفرض که چرته دی واپس کړی شو دنیا ته لعادو نو خامخا دی به واپس شي لما هغه څه ته نهو عنه چې دی هغې نه منع کړی شوي و انهم لکاذبون او یقینا دی دروغجن دي نو که چرته الله دوباره راولیږي اگر چې د الله قانون نه دی خو بیا به هم چې کوم دی نو دی دغه دروغ وی او دی به چې کوم دی نو دغه خپل کارونه کوي لو ان لنا کرتن کاش چې وی زموږ دپاره دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم پس موږ به بیزاره شوي د دی نه کما تبرؤ منا لکه څنګه چې بیزاره شول دی زموږ نه بایکاټ یې وکړو زموږ سره کذلک دغه رنګې یریهم الله ښایي دی ته الله تعالی اعمالهم عملونه د دی حسرات په شکل د افسوسونو کې علیهم په دیو باندې چې اعمال د دی د دنیا په دیو باندې چې کوم دی نو افسوس شو ځکه خو ارمانونه کوي وما هم او نه به دی بخارجینا وتونکي من النار د اور نه اذ تبرأ الذین کله چې به بایکاټ وکړي هغه کسان اتبعو چې تابعداري کړی شوې ده من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې هغې تابعداري کړې ورأوا العذاب او وی بنې دی عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي په منځ د دی کې رشتې د محبت تعلقات د محبت وقال الذين اتبعوا او بوایا کسان چې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرتن که چرته وی زمونږ دپاره کرتن دوباره تلل لو ان لنا کاش چې وی زمونږ دپاره کرتن دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ پس موږ به بیزاره شوي منهم د دی نه کما تبرؤ لکه څنګه چې دی بیزاره شو منا زموږ نه کذلک دغه رنګې یریهم الله ښایي دی ته الله تعالی اعمالهم عملونه د دی حسرات په شکل د افسوسونو کې علیهم په دیو باندې وما هم او نه به دی بخارجینا وتونکي من النار د اور نه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.